أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا عبادي اے زما بندگانو لا خوف عليكم اليوم نن ورځې په تاسو باندې هیڅ قسم یره نشته ولا انتم تحزنون او نه به په سخت حساب کتاب باندې پریشانه کړی شئ الذين آمنوا هغه کسان چې ایمان مو راوړی دی بآیاتنا زما په احکاماتو وکانو مسلمین او یې غاړه کې ښودونکي ادخلوا الجنة انتم وازواجکم تخبرون داخل شئ جنت ته تاسو او ستاسو نیکانې بیبیانې چې خوشحاله به یې یطاف علیهم بصحاف من ذهب واکواب چکرې به وهلي شي په تاسو باندې دپاره د مېلمستیا په جامونو سره د سرو زرو او په سوراخو سره د سرو زرو وفيها ما تشتهي الانفس او پدې کې به هغه څیزي چې ستاسو زړه غواړي وتلذ الاعین او ستاسو سترګې به یخیږي او خوشحالیږي وانتم فيها خالدون او دا انعامات به د همیشه دپاره وي وتلك الجنة التي أورثتموها بما كنتم تعملون او دا هغه جنت دی چې موږ تاسو له مفت درکو لکم فيها فاکهة کثیرة منها تأکلون په دې کې به خوندناک څیزونه یي ډېر چې تاسو به یې خورئ ان المجرمین فی عذاب جهنم خالدون او مجرمان به د دوزخ په عذاب کې همیشه یي لا یفتر عنهم چې نه به وځي وهم فیها مبلسون او ناامیده به پراته چې موږ به څوک وباسي وما ظلمناهم موږ ورسره زیاتې نه وکړې ولکن کانوا هم ظالمین خو دې ځانونو سره زیاتې کړې وو الله پاک د دې نه مخکې وفرمایل چې الاخلاء یومئذ بعضهم لبعض عدو الا المتقین د قیامت پر ورځ باندې به الاخلاء دوستان اخلا جمع د خل د خل ویلی شي هغه چا سره چې تا باندې خفه کېږي یعنی دوست الله وی دوستان به بعضې د بعضې دشمنانی خو کوم دوستان ګنهګاران پرهیزګاران نه اوس الله پاک د پرهیزګارانو خبره کوي پرهیزګاران به ولې پریشانه ني پرهیزګارانو ته به داسې څه میلوي چې هغوی به خوشحالي الله وی هغوی ته به اعلان وشي یا عبادي ای زما بندګانو کومو بندګانو اے نیکانو بندګانو لا خوف علیکم اليوم نن د قیامت په ورځ باندې به په تاسو باندې هیڅ قسم یره ني او یره به د څه څیزي انسان سره یره د څه انسان سره یره د خپلې کوتاهۍ پیغمبر علیهم الصلاة والسلام صحابه سره ناستو صحابه ته وی الله پاک ما ته شیطان راولیږو او ما ته وی چې د شیطان نه تپوس وکړه چې دا شیطان په څه باندې خوشحالیږي د بنده نه نو چې دی په څه خوشحالیږي خپلو نیکانو بندګانو ته ووایي چې په هغې کې دی خفه کړي ما به خوشحالېږي چې شیطان خوشحالوي الله وایي ما به خفه کوي او چې شیطان خفه کوي ما به خوشحالېږي نو د ده نه تپوس وکړه چې داسې کمې خبرې دي چې دی پې خوشحالېږي نو پیغمبر صلی الله علیه وسلم وایي د نسائی شریف حدیث مبارکه دی صحیح سته کتاب دی وی ما د شیطان نه تپوس وکړو چې د انسان داسې کم اعمال دي چې په هغې ته خوشحالېږي نو شیطان ما ته ووی چې پیغمبر علیهم الصلاة والسلام چونکې زه د الله بندی ما د الله په اختیار کې ما او الله ما ته اډر کړی دی چې زه صحیح صحیح الووایم نو زه به درته صحیح الووم درې کارونه خو ډېر دي خو درې کارونه داسې دي چې انسان یې څه نه ګڼي او چې کوم انسان یې کوي نو بس بیا زما ضرورت نه وي زما هم دی کافي دی زه ترې نه دومره خوشحالېږم یو په هغې کې شراب دي چې کوم انسان شراب څکي بس زما محبت دا شیطان کافي دی ما ته څه ضرورت دی بس د هغه دپاره دکه کار کافي دی هغه زما دومره خوشحالوي چې داسې زه په یو کار هم نه خوشحالېږم نو یو کار هغه د انسان دپاره هغه شراب څکل دي دویم چې کوم انسان غوسه کېږي ډېر چې هر وخت یې په تندي 12 بجې وي هغه زما دوست دی او زما جګري دوست دی ما ته ضرورت نشته بس چې کوم یو سړی غوسه کېږي که نه هغه زه خواله نه ځم بس زما هم دی کافي دی که نه ما ته څه ضرورت دی ځکه چې په هغه غوسه کې هغه صرف دا نه چې ځان ته مسلې جوړوي هغه د الله د احکاماتو خلاف کوي د پیغمبر د احکاماتو خلاف کوي
د انسان د حقوقو خلاف کوي، د خپل ځان خلاف کوي، ناشکري کوي، بس دغه باله کافي دی. او دریم هغه انسان چې د هغه جیب ته لاس نه ښکته کېږي، یعنی شوم بخیل. نو چې کوم انسان بخیل هغه زما دوست دی، چې هغه سره د فضولیاتو دپاره خویي، هغه نسوارلی. نسوار حرام سیز دی، مونځ ورسره نه کېږي، او دی هغه په خوله کېږدي او په هغې پیسې ورکوي، سګرټ څکي، لوخړې راښکي، او د جومات څادر چې ورسره تېرېږي نو لکه د دلګانو په شانتې هغې ته سر ښکته کي. بیا دا زما دوست دی، ده سره زما لګي. دله الله ورکړې ده. لکه څنګه چې موږ ته به شیخ اسرائیل صاحب الله دې وبخي وی، لکه څنګه چې زمیندار هغه د فصل په وخت کې دا شیطان دوکه کي، په مزدورانو باندې الوګان وباسي، نو چې هغوی ورته وایي یاره داسې لږ لږ پکې موږ له د کټوۍ دپاره راکړه، نو دی ورته یو بوری واړوي، وایي دا د زکات دي ځان له ترې اوسه. ها ته به د زکات الوګان هغوی له مزدورۍ کې ورکړې، دا بالکل زکات نه کېږي. هغه بوری چې هغه تا مزدور ته د مزدورۍ نه پس چې هغه تا ته وایي ما له ترې کټوۍ ده راکړه، او ته ورته بوری واړوې چې له دې بورۍ نه ځان له اوسه، دغه زکات بالکل نه کېږي. ته الله سره دوکه کوي. الله پاک وایي یخادعون الله وهو خادعهم، دی ما سره دوکه کوي، دی ځان سره دوکه کوي. دا هغه شوم سړی دی چې دی دا شماري چې وایي ما په 15,000 باندې بوری اخیستې ده، خو دا نه شماري چې دی یو بوری ما له 100 لکه وکړې. نو دی وایي سره ته لر کوم، مزدور ته لر کوم، خراب ته لر کوم، چې بیا څه پاتې شي د هغې نه به زکات ورکړي. الله وایي د دې 15,000 نه له ما 100 لکه جوړ کړی، د دې غونډو نه به وباسي. د شیطان وایي زما داسې سړي سره لګي چې هغه د الله په حق کې بیا د الله سره دوکې کوي. نو ورته وایي شرابي، غصناک او بخیل سړي سره مې لګي. پیغمبر علیهم الصلاة والسلام ورته وایي تا سره چې د چا لګي د الله ورسره نه لګي. دا به زه خپل امت ته وایم چې هغوی الله سره ولګوي، تا سره نه لګوي. ځکه چې الله وایي سخاوت چې دی، سخاوت وایي دا د جنت چینی دي، دا نه وایي چې په جنت کې چینی دي، وایي دا د جنت چینی دي. سخاوتي به جنت ته ځي او دا به الله پاک ورکړي، دا به د په کمانډ کې چې کوم یو سړی سخاوت کوي. ځکه چې سامری یو داسې سړی و چې هغه سخی جوړ کړی او خلکو به د سخي عبادت کو. تفسیر کبیر کې امام رازي صاحب نکته لیکي. نو چې کله موسی علیه السلام واپس راغی غصه ووته او ورته وایي سامري د دې نه پس پته داسې 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 به خدای پاک دې هلاک کړي. الله ورته وایي نه موسی علیه السلام دې د هلاکت نه بار دی. ورته وایي خدای پاک ولې ده خو تا سره شریک جوړ کړی دی. ورته وایي دې سخي دی، په ده کې یو صفت زما دی، نو دی به په خپل مرګ مري خو په ده باندې به عذاب نه راځي. ټیک د توفیق ولا د ایمان ما نه دی ورکړی، د طلب نه دی کړی، لیکن په ده باندې به اجتماعي عذاب نه راځي، د ده شکل به نه بدلیږي، دی به هلاکیږي نه، دی به په خپل مرګ مري. ځکه چې دی سخي دی، دی زما په بندګانو ړس ستړي کوي، هغوی سره ړه خوري. موسی علیه السلام به فرعون ته خیرې کولې، خدای پاک دې هلاک کې فرعون به ترقي کوله. موسی علیه السلام ورته خدای پاک عجیبه کار دی، تا سره د شراکت دعوه کړې ده. ورته وایي موسی علیه السلام یو صفت پکې زما دی، دی سخي دی، دی لنګر چلی، زما هغه بندګان چې هغوی ته خوراک نه میلاویږي دی وله مفت ورکوي. موسی علیه السلام خو پیغمبر او فوراً خدای پاک وایي دا طاقت دی والي. حامان ورته ولمسېدو، ورته وایي فري په خلکو خورئ، وایي کم از کم دی لنګر له خو پې خشاک مشاک راوړه که نه. داسې رو 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 دې ته یې جوړ کو چې خلک یې بې د لنګر نه وشړو. چې ویې الله ورته موسی علیه السلام دعا دې قبوله شوه، بس زما صفت د ده نه لړ اوس به دې غرق شي. نو الله پاک وایي پیغمبر علیهم الصلاة والسلام وایي شیطان څه وایي چې کوم یو سړي کې دا درې صفت یې زما دوست دی، چې شرابي، چې غصناکي او چې شوي، بس د هغه د هلاکت دپاره دا څیزونه کافي دي، په هغه باندې د نور محنت ضرورت نشته. الله پاک وایي لکم فیها فاکهة کثیرة، په دې کې به ستاسو یا عباد لا خوف علیکم اليوم ولا انتم تحزنون، ای زما خاصانو بندګانو په تاسو به نه په دې قیامت په ورځ باندې څه یره وي او نه به تاسو په سخت حساب کتاب باندې پریشانه کړی شئ. زما معاف کم
الذين آمنوا الله وی دا کم کسان دی وی هغه کسان دي چې ایمان وروړي به آیاتنا زما په احکاماتو وکانو مسلمین ما ته غاړه یې خېدا زما په خبره کې اخوا دی خوانه کوي ادخلوا الجنه انتم وازواجكم تخبرون الله وی وته وی چې تاسو جنت ته داخل شئ او تاسو نه کانی بی بیان مو هغه چې خوشاله یې ځکه چې انسان سره ترسو اولاد ني کور ولا وسره ني د انسان خوشحالي نیمګړي یطاب علیهم بسحاب من ذهب واكواب د دې د پاره با ملمستیا کولی شي او د عزت د پاره با د دې هغه لوښي چې په کومو کې ملمستیاي اب د سرو زروي چې کندولونه به یو سوراخې وي وفيها ما تشتهي الانفس وتلذ الاعين په دې جنت کې بهر هغه سيزي چې د دې وته خواهش کیږي د دې بستر کې یخيږي د دې د زړه سيزونه وانتم فيها خالدون او د پاسه بدانه مته چې همیشه به دا بني چې بس ته ختم شو بالله لراکا اوزا نه الله ویدا به همیشه د پاري وتلك الجنه التي اورثتموها بما كنتم تعملون الله ویدا غزان ته چې ما ولا مفت ورکو د عمل د دې قابل نه دی چې دا دور انعامات وته ملوشي نه دا وته ما فری ورکو د خپل وس مناسب وکړه ما سره د خپل شان مناسب وکړو ان المجرمين في عذاب جهنم خالدون او مجرمان چې دي الله وی چې ما تاسو ته وی هغه کسان چې الاخلاء يومئذ بعضهم لبعض عدو دا مجرمان دي ناوی په دوزخ کې همیشه لا يفتر عنهم عذاب به کمیږي نه لا يفتر عنهم عذاب به کمیږي نه وهم فيه مبلسون او نا امید وي دا امید به مې چې څو براله شپاروسږي الله به ماپ کی سپک بشي وبزو وما ظلمناهم ولكن كانوا هم الظالمون الله وی دا دی چې په کم سزا کې پراتی دا زیاتې وسره مونږ نه وکړي دا زیاتې دی په خپل کړو په دنیا کې دی زما احکامات ته غوږ نه ویږي دی د دنیا په سيزونو پورې اړه تړلې او د الله او د رسول خبرې دی د یو بنده خبرې ګڼلې وي چې دی با دا بنده ما ته دا نه وي نو دی خپل ضرورت څنګه پوره کوي د په عمل نه وکړي په دې وجبانی د ته بنن سزا ملاويږي ډیره سزا قابل دی او هغه سزا به د همیشه د پاره بسم الله الرحمن الرحیم